د پی ټی آی لیډرشپ قومي سلامتی اجلاس کې شرکت کولو ته تیار شو چې قومي سلامتی اجلاس کې به ټولې پارټیانې شرکت کوي. پکې به سکیورټي ایجنسیز چې څومره هم زموږ د پاکستان سکیورټي ایجنسیانې دي هغوی ټول به په دې کې شرکت کوي. په ملک کې چې کومه دهشتګردي روانه ده یا په ملک کې کوم حالات دي د خلاف په یو مشوره غونډه کوي، یو بیټک غونډه به لګي. جی دې کې پی ټی آی مخکې شرکت نه کولو. پی ټی آی وی چې عمران خان دې په دې کې شرکت کوي، تاسو عمران خان رها کوي. خو اوس پی ټی آی دې شرکت ته غاړه کې خو ده. نو اوس په پی ټی آی لیډرشپ باندې ډېر غټ تنقید هم روان دي. د حواله سره صحافي صدیق جان ویلي دي چې پی ټی آی د بشرمۍ حد کو عمران خان نه بغیر کچردی په اجلاس کې شرکت کوي، نو حکومت ته مخله سم مطالبه خو خلې وکنه په فری کې اول شرکت لغاړی خده کم از کم چې کم سوشل میډیا ورکرز د دای گمشده دي د غي د رها کولو ډیماند به کوي. عمران خان سره د ملاقاتونو ګارنټي به اغشته و. 26 نومبر نه پس احتجاج کې گرفتار 1000 نه زیات کسان کم سیاسي ورکران دي د غي د رهایی مطالبه به کړي و. نو تاسو بغیر د مطالبه په دغه شرکت کې غاړه ول کې خدا تاسو ولې بغیر د مطالبه په دغه اجلاس کې شرکت کوي. نو دې تنقید نه پس د پی ټی آی کم لیډرشپ ته غي سپیکر صاحب سره ملاقات کړي دي او عمران خان سره د ملاقات مطالبه کړي ده. نو کې د شینن هم د عمران خان سره ملاقات شي ویلا اپډیټس نه راغلي او کنن نن سبا کې د شي عمران خان سره د خپل لیډرشپ ملاقات وشي ځکه عمران خان سره د ملاقاتونه هم مندو. نو د ډېر تنقید نه پس پی ټی آی لیډرشپ دغه سټیپ ایشته دي چې عمران خان سره د ملاقاتونو مطالبه کړي ده.